په ووټ نه کېږي بلکې د ماښام نه پس به پکې بیا د ماښام نه پس به پکې بیا د پیریانو نمبر راځي. نو چې د پیریانو نمبر راغی او هغه ووټ پښتو کې راغی نو چې سهار مونږ پاڅېدو نو پته ولګېدله چې په انسانانو خو تاسو ووټ ګټلی خو پیریانو باندې تاسو بیله الیکشن بل چا ګټلی. نو نن تپوس کوم هغه خلکو نه چې په 2013 کې زموږ مخه نیولې وه او 2018 کې زموږ مخه نیولې وه. نن تپوس کوم چې د چا دپاره دا ارسم کول او چاته دا بندې دروازې کولاولې او د چا دپاره زمونږ ګټه په بیلات کې بدلوله. نن د هغې نه تپوس کوم چې هغه خلکو چې تاسو کامیاب کړل، تاسو اقتدار ورکړه، تاسو کرسۍ ورکړه، زمونږ غوندې خلک هم بدنام هم کړل، هغه هم نیکنامه کړل، هغې ته بندې لارې کولاو کړې، زمونږ کولاو لارې مونږ ته بندې کړې. خو لس کاله پس نتیجه سره کومه فایده د ملک وشوه؟ څه فایده د پښتونخوا وشوه او څه فایده چې کوم د پښتنو وشوه؟ نن هغه خلک فریاد کوي وی مونږ سره ډېر زیات ظلم کېږي لګیا. نن هغه خلک فریاد کوي وی مونږ څوک میدان ته نه پرېږدي. نن هغه خلک فریاد کوي وی زمونږ حق تلفي کېږي. زه ورته وایم چې کومه کنده بل ته کنې یو ورځ به په هغه کنده کې پخپله غورځېږي. لس کاله مخکې 15 کاله مخکې چې کومه کنده د باچا خان تحریک ته کنلې وه، سرې جنډې ته هم کنلې وه، د باچا خان او د علي خان او د سنجر خان مردار ته هم کنلې وه. نن لس کاله پس پخپله په هغه کنده کې پراتې غورځېدلې او الحمدلله. مهرباني بچے مهرباني. نن هغې کنډې ته پخپله غورځېدلې دي. خو فرق څه دی چې هر څومره سخته راغلې وه، هر څومره ازمایښتونه وو، هر څومره سازشونه وو، کم از کم نظام میدان نه تښتېدلی وای، نه زما ملګري میدان نه تښتېدلي وو. یا د پولیس افایار وه یا د نیب نوټس بس. یا د پولیس افایار او یا د نیب نوټس. اوس زه وایم چې چېرته دي؟ دیتا وی دا پروردگار انصاف، دا رب انصاف دے، دا رب انصاف دے. زه خو ته ورته ویم چې پردو بچو ته مه وایې چې روځئ، پخپل ایمان تېر کړئ او میدان ته روځئ، پخپل ایمان تېر کړئ. لس کاله پس نن حالات څه دي دا لږ ووایئ. اوس 1947 نه 2013 پورې د پښتونخوا صوبې کل قرضه څه کم 100 ارب روپۍ وه. 2013 نه 2022 پورې د پښتونخوا قرضه 1000 ارب روپۍ شوه. 900 ارب روپۍ قرضه په 9 کاله کې. او اوس عجیبه لوبه روانه ده، په یو بل الزام لګوي. د دې 900 ارب روپو چې حساب کتاب ته غواړې نو په یو بل الزام لګوي چې د پرویز خټک او محمود خان نه تپوس کې
نو پرویز خټک وایي چې د پاکستان په تاریخ کې دومره غلا چا نه کړې چې څومره غلا عمران خان کړې ده. دا هغه بیان دی، تاسو به کتلي. هغه وایي چې د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه کرپټ حکمران عمران خان دی او د ټولو نه زیاته غلا هغه کړې ده. او وکیلان چې راشي او هغوی عمران خان ته وایي چې صاحب پرویز خټک خدا وایي، نو عمران وایي چې یاره ما خو په دې ټول ژوند کې ډېر بې اعتبار او بې خونده لیدلي دي، خو ما د پرویز خټک هومره بې اعتبار او بې خونده نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې دا حساب کتاب چا سره پکار دی؟ د دې 900 اربو روپو تپوس پوښتنه او حساب کتاب خو پکار دی کنه. نو یو په یو الزام لګی او بل په بل الزام لګی. لہذا زمونږ مطالبه او زمونږ فیصله چې د هغې نه خبر کړم که مونږ له خدای اختیار راکړه او مونږ له خدای په دې صوبې کې موقع راکړه نو د 900 اربو روپو حساب کتاب دا کچا پریس کانفرنس نه دی کړی هغه سره به هم کوو او کچا پریس کانفرنس کړی دی هغه سره به هم کوو. ولې په یو پریس کانفرنس باندې 900 اربه روپۍ معاف، BRT معاف، معلم جبه معاف، بلین ټري سونامي معاف، دا لوی لوی ټیکو کې چې څه خوړلي شوي دي هر څه معاف. دا که زمونږ د جیب نه زمونږ خپلې پیسې وې نو مونږ به معاف کړې وې، خو واودري په دواړو غوږه دا د پښتنو پیسې دي، دا د پښتونخوا برخه ده او که د پښتنو نمبر پرې راغی نو د دې حساب کتاب به کېږي انشاءالله. بیا زما ټولو ملګرو ته خواست دی که ما له لږه موقع راکړه او زه هم تقریر ته پرېښودم او منځ کې ما ته پته ده چې ستاسو جذبات سري، خو که منځ کې تاسو لږه ګزاره ما سره وکړه نو زه به لږ خپله خبره تاسو سره وکړی شم. ښه بله لښته چې کوم دی 15 کاله چې موږ په حکومت کې یو او زموږ د حکومت د ختمېدو نه پس دی به خلکو ته څه وې ANP ډېره زیاته غلا کړې ده. ANP حکومت کې دا شوي دي هغه شوي دي، دی بار جایدادونه جوړ کړي دي، د دې بار کاروبارونه دي، د دې پلازې دي. 10 کاله وشو چې زما حکومت ختم شوی او 10 کاله داسې ورته په دې میدان کې ولاړ یم او وایم ورته چې څوک هم حساب کتاب کول غواړې زه تیار یم ویې او که 10 کاله کې نشو کولی نو د باچا خان پیروکار یم او پښتون یم نور 10 کاله هم درته ولاړ یم ویې خو ستاسو سره به هم حساب کتاب کېږي، ستاسو سره به هم حساب کتاب کېږي ځکه چې بزدار په پنجاب کې سره غونډول ټولې دنیا ته پته ده چې دا د چا کور ته تلل. دلته کې د بار ملکونو چې کومې تحفې قیمتي تحفې ورکولې هر چا ته پته ده چې تحفې چا خرڅې کړي دي او په کم قیمت یې خرڅې کړي دي. هر چا ته پته ده، هر چا ته پته ده. ملک ریاض د بحریه ټاون مالک هر چا ته دا پته ده چې 19 کروڑ پونډه د پاکستان د ریاست د پاکستان د ولس پیسې د چا په ذریعه او د چا په وینا ملک ریاض ته ملو شوي او هر چا ته پته ده چې د هغې په بدل کې ملک ریاض چاله د اربونو روپو ځمکه ورکړې ده. لہذا زه د بل چا نشم ویلی، خو که د عوامي نیشنل پارټۍ اختیار راغی نو عوامي نیشنل پارټي به دا حساب کتاب کوي او دا حساب کتاب به غواړي انشاءالله که خیر. ځکه چې نن زمونږ د صوبې خزانه ستاسو یاد شي چې زه به ثوابۍ ته راتلم او تاسو به مطالبې کولې نو ما به هغه وخت تاسو ته وی چې فکر مه کوئ زه تش جیب نه یم راغلی، ډک جیب راغلیم، جیبونه مې ډک دي، د پښتونخوا خزانه ډکه په ډکه ده. نن د هغې خزانې تپوس وکړئ، کنګال تشه هره میاشت
د تنخواګانو دپاره اوم اکثر زمونږ حکومت د کمرشل بینک نه قرضه اخلي. صوبه مالی بحران سره مخامخ ده. نو چې یو کور قرضداري شي او په یو کور کې د خرج پیسې نه وي او د هغې کور افراد د خپل حق او د خپلې برخې نه محروم وي، نو دا کور چلېدی شي. دغه حل نن زمونږ د دې کور دی، دغه حل نن زمونږ د پښتونخوا دی. ما ته پته ده چې ستاسو څومره مینه ده د خپلې جنډې سره، د خپلې نظریې سره، د دې خپلو امیدوارانو سره. ما ته پته ده، خو زه نن دلته دې له نیم راغلی چې ستاسو ته ووایم چې زما واحد غرض دا دی چې وارث خان MNA شي او توصیف رور MPA شي. زه نن دې له تش نیم راغلی، زه دې له راغلی یم چې دا 9 ورځې پاتې دي. په دې 9 ورځو کې نور د جلسو ضرورت نشته، اوس مونږ ته د جرګو ضرورت دی. د جرګو هغه جرګې چې کوم به تاسو په پښتنو کوئ، هغه جرګې چې کوم به تاسو په سپین ږیرو مشرانو کوئ، هغه جرګې چې کوم به تاسو په پښتنو وروڼو کوئ، او ظلمو هغه جرګې چې کوم به تاسو په نورو پښتنو ظلمو او په نورو ځوانانو باندې کوئ. څه جرګه پکې کوو؟ څه ورته وایو؟ اسانه خبره ده. کور مې په قرضو کې ډوب دی د چا د لاسه، که موقع راله د دغه حساب کتاب کو. کور مې مالي بحران کې دی، د صوبې خزانه خالی ده، دا کور مې د خپل برخې او د خپل حق نه محرومه دی. که موقع راله او که اختیار راغی، نو یو حساب کتاب خو به هغه خلکو کوو چې څوک ذموار دي د دې قرضو او د دې مالي بحران. خو یو بل حساب کتاب هم کول دي. که الله موقع راکړه، هغه حساب کتاب به اسلام آباد سره کولی. اسلام آباد سره ځکه چې په دې 10 کاله کې ستاسو د بجلۍ د آمدن برخه، ستاسو د ګیس د آمدن برخه، ستاسو د تباکو د سنټرل ایکسایز ډیوټۍ برخه، ستاسو د معدنیاتو برخه، ستاسو د NFC برخه، ستاسو د سابقه قبایلي علاقو برخه، ستاسو د تقسیم ترمیم اختیار. دا هغه حساب کتاب دی چې دا نه پرویز خټک وکړی شو او نه محمود خان وکړی شو. که خدای موقع راکړه او الله اختیار راکړه، دا حساب کتاب به د اسلام آباد سره څه جنډه او حیدر کوي انشاءالله که خیري. ځکه به دا حساب کتاب کوم چې که دا حساب کتاب ونه کم، نو زه به د خپل کور ته راوړم، او که زه د خپل کور ته څه راوړم، نو زه به د دې کور او د دې پښتنو خدمت پسې کوم. نن څه حالات دي د هسپتالونو، څه حالات دي د یونیورسټو. صحت کارډ او د هغې پیسې هم بند دی، د BRT د چلولو لپاره هم پیسې نشته. هسپتالونو کې مشینري خرابه شي، د هغې د ریپیر لپاره وسایل نشته، د سرکاري ټیسټونو لپاره پیسې نشته. زمونږ د صوبې د بجلۍ د آمدن پیسې هلته ګیرې او د بجلۍ چې کومې منصوبې مونږ شروع کړې وې، هغه په دې 10 کاله کې نیمګړې پرتې. نو څنګه به دا کور چلېږي؟ څنګه به د ولس خدمت کېږي؟ لہذا مشرانو او ځوانانو، حیدر نن راغلی دی ستاسو په خدمت کې او د سرې جنډې پیغام مې دله راوړی. دا پیغام د سرې جنډې دی، دا پیغام زما د مشر د اسفندیار خان دی، دا پیغام زما د کشر ورور ایمل ولی خان دی، دا پیغام د ټول عوامي نیشنل پارټۍ دی چې که موږ له خدای اختیار او موقع راکړه، نو زموږ لومړنی قدم بسي چې خپله خاوره، خپل اختیار نه منو، د بل اختیار نه منو. نه منو موږ داسې تقسیم
چې زما بچی دی وږي او د بل بچی دی موړي. نه منو موږ داسې تقسیم چې زما صوبه دی محروموي او بله صوبه دی آبادوي. نه منو موږ داسې نظام چې نور د ترقۍ په لار روان دي او پښتانه چې کوم دي هغوی د خپلې ترقۍ نه محروموي. لہذا د دې دپاره ستړی او جدوجهد کول دي. او زه تاسو ټولو ته دا وایم، خواست درته کوم چې کومې جرګې کوئ، خواست کوئ، نو د حیدر د ذات دپاره، د وارث خان د ذات دپاره، د توصیف د ذات دپاره به دا جرګه نه کوو. دا جرګې به مونږ کوو د پښتنو د برخې دپاره، دا جرګې به مونږ کوو د پښتنو د اختیار دپاره، دا جرګې به مونږ کوو د خپلې خاورې باندې د امن دپاره، او دا جرګې به مونږ کوو د خپلې خاورې د آبادۍ، ودانۍ او د ترقۍ دپاره. او ځوانان، زما کشران او زما بچي، لومړني فرصت کې ستاسو د اعلی تعلیم او ستاسو د روزګار بندوبست پکول غواړي. زما کم بچي چې یونیورسټو کې سبق وایي په میرټ پوره دي، قابل ترینه بچي دي، بدقسمتۍ نه د کور د حالاتو په وجه په نیمه کې خپل سبق پرېږدي. زما ډېر بچي چې په میرټ پوره دي، قابل ترینه دي، یونیورسټۍ کې ورته اډمیشن ملاوېدی شي، خو د کور حالات داسې وي چې یونیورسټۍ کې اډمیشن نشي اخیستی. ټولو پښتنو ځوانانو او زلمو تیار اوسئ. داسې څومره بچي چې دا قسمه مشکلات لري، که د سرې جنډې حکومت راغی، ټول پښتانه بچي چې دا مشکل لري، ستاسو فیسونو ته انشاءالله د پښتونخوا حکومت ورکوي، ستاسو سبق د پښتونخوا په حکومت چې کم ځوانان او کم بچی مې بېروزګاره دي، نوکرۍ نشته، دا MPM شي، څومره نوکرۍ به دوی له راشي؟ که دوی ټولې راغونډې کړي، زما په خیال یو د یار حسین مسله پرې نه حل کېږي. چې د 500 کالو ټولې راغونډې کړي، نو یو یار حسین مسله نه حل کېږي. لہذا د هغې دپاره به څه کوو؟ هغې لم تیار اوسئ. د 15 شل لکو روپو پورې چې کم ځوان، کم کشر تاسو نه ګورئ، ټول پښتانه که ما سره نم دي په پارټۍ کې، خو که زمونږ وخت راغی، زمونږ کشران دي، زمونږ بچي دي، د ټولو پښتنو د بچو لپاره مرحله وار انشاءالله په اربونو روپۍ هر کال تاسو د دې لپاره به وي چې کم بچي، کم ځوانان خپل روزګار شروع کول غواړي او پیسې درسره وي، مرحله وار د سود د پاکې قرضې بدله پښتونخوا حکومت درکوي، ودرېږئ په خپل روزګار شروع کړئ. دغه شانتې خدای موږ له اوبه راکړي دي، او هغه اوبه چې دي په هغې باندې ډېر څه کېږي. زموږ ځمکې په آبادي، په دې اوبو زموږ د ځمکې آبادیږي، خو دې اوبو کې زموږ د برخې ډېرې اوبه چې په اباسین لاندې لاړې شي، موږ نه ضایع کېږي. ډېر اسماعیل خان نه لاندې چې څومره زموږ د برخې اوبه دي او پښتانه استعمال نه کړي، ضایع شي. لہذا په دې صوبه کې دا پاشه داسې نظام او داسې منصوبې چې دا د غلې لپاره موږ محتاجي کوو او موږ محتاجه یو. په لکاو ایکړه ځمکه پښتونخوا کې داسې شته چې باراني د خوبې نشته. که خدای موقع راکړه، مرحله وار به د دغې ځمکو دپاره د اوبو بندوبست کوو، او چې کومې 40 منصوبې او چې کومې 40 منصوبې
د بجلی د پیداوار د پښتونخوا خپلې ما په خپل وخت کې شروع کړې وې. هغې کې 4-5 مکمل شوي وې، نورې نیمګړې پاتې شوي دي. د هغې سفر آغاز هم د هغه ځای نه کوو چې په اربونو روپیو باندې عمدن هر کال د پښتنو سیوا شي. د هغې منصوبو په نتیجه ګیس چې اول حق پې د پښتنو دی، آئنده وایي او نن پښتنو له ګیس کم او د بلې صوبې کارخانې پې چلېږي. چې هر څوک وزیر اعظم وي، که پنجاب والا راځي او که سندھ والا راځي، خو چې په دې صوبې کې د عوامي نیشنل پارټۍ وزیر اعلی ناست وي، په دې ګیس باندې به د پښتنو اختیار دغه وزیر اعظم تسلیموي. دا به تسلیموي. حالات داسې دي چې بعض خلک آزاد ولاړ دي که نه. د پاکستان د الیکشن قانون دا وایي چې کم ممبر آزاد منتخب شو نو دی به 3 ورځو کې دننه په یو بلې پارټۍ کې شاملیږي. هغه پارټۍ کې د شمولیت کولی شي چې کومې پارټۍ د یو پارټۍ په حیثیت په الیکشن کې برخه اخیستي. هغه پارټۍ کې د شاملېدی شي چې کومې پارټۍ په الیکشن کې په خپل نښه باندې الیکشن کړي. نو دا آزاد ممبران که چېرته پاس هم شو نو دی په هره پارټۍ کې شاملېدی شي بغیر د هغې پارټۍ نه چې د کومې پارټۍ په نوم باندې دي نن سبا د خلکو نه ووټ غواړي. بل وخته پرویز خټک 2 ځله دا بیان ورکړ چې زه به د صوبې وزیر اعلی جوړېږم او آزاد ممبران 15 آزاد ممبران به زما مسته او ملګرتیا کوي. دا بیان به تاسو کتلی. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې پرویز خټک صاحب له چا دا تسلي ورکړې ده چې دا 15 ممبران به ستا ملګرتیا کوي؟ دا شیطانانو ورکړې ده یا نه ورکړې، خو دا چې کوم دي ولاړ دي دا یقین دهاني دی ورکړې ده. دا واره دا چې نن هم درته کوم یو ښکاري که نه چې دوی خپلې پارټۍ سره ولاړ دي، د اتم نه پس به درته دا هم نه ښکاري. دغه لوبه ختمه ده، دغه دکان بند دی، دغه سودا نه خرڅېږي، دغه سودا نه خرڅېږي، دغه دکان بند دی او هغه دکاندار هم ګیر دی. دی ته پته ده چې هغه دکاندار ګیر دی، دی ته پته ده چې دغه دکان هم بند دی، خو چونکې دغه دکان یو نوم دی، دی په دغه دکان په نوم باندې خلکو نه ووټ غواړي. او بیا به کوي څه؟ بیا به دا کوي که چا پکې وګټله دلته د خوړو امکان نشته، ځکه چې دلته خو نو بیا به څه کېږي؟ دا ټول به بیا نمبر په نمبر باندې زیبا خپل ځان به هم خرڅوي او قام به هم خرڅوي. او بیا به څه کېږي؟ بیا به د ضمیر سوداګانې کېږي. بیا به څه کېږي؟ بیا به بولی لګي. بولی سوابې کې خو میلې لګي که نه؟ زه د څاروو د میلې خبره کوم، لګي که نه؟ او دغه کې لوی څاروي ملاویږي او واړه ملاویږي. نو که خدای وکړه بعضې ځایونو کې دا آزاد رالل نو څه به کېږي چې بیا به بولي لګي، میله به لګي، د لویو به بېله میله وي او د وړو به ځان لګي. د دې لویو دپاره به سوداګر راځي د لاهور او د سند نه، څوک به په موټر کې راځي او څوک به په جاز کې راځي. هغه به د دې لویو بولي لګوي او دا واړه چې دي واړه نو د دې سوداګر به د پنجاب او د سند نه راځي. یو ما ته معلوم دی
टप टिप दे यो मात मालूम दे टप टिप दे अल्लाह ने वाला सेहत वर्की यो मात मालूम दे چې هغه به نوخار نه راځي د ډېرو سوداګانو لپاره نو ځکه زه ټولو پښتنو ته وایم چې پلویو کې انتخاب کوئ نو لکه د وارث خان انتخاب وکړئ چې په وړو کې کوئ لکه د توصیف وکړئ وکړئ پښتنو انتخاب د وارث خان غوندې د زاهد خان غوندې د توصیف خان غوندې که د هر ځای سوداګر راځي او هر څومره دولت راوړي د دې ضمیر څوک نشي اخیستی د دې سودا نشي کېدی او که هر څومره زورور راځي او هر څومره زورور ځان ته وایي که هر څوک د هغې په اشاره کیلي پاسي خو کم از کم دا د چا په اشارې باندې نه کیلي ونه پاسي دا ټولو پښتنو ته وایم دا ټولو پښتنو ته وایم چې دوکه نشي سبا به دې خلکو ځان هم خرڅ کړي او قوم به هم خرڅ کړي او دوی صوبې کې به داسې یو سړی او داسې حکومت راوستي چې بیا به پښتانه 15 کاله جاړي بیا به همدغه مسلې همدا مشکلات همدا حق تلفي همدا سازشونه چې کوم 10 کاله موږ ولیدل او موږ برداشت کړ نو دا ځکه ما تاسو ته وې چې بس الحمدلله جلسې خو به تاسو ډېرې کړي که نه او الحمدلله نن د دې نه پس بله کومه جلسه تاسو کوئ زورورو بله به بلکل کوو بالکل کوو که تاسو یې د اتم نه مخکې کوئ ومو کې خو که خدای اختیار حکومت راوسته نو یو 3-4 میاشتې به ماله راکوئ چې زه اسلام آباد سره حساب کتاب وکړم او بمبنې کس پرې راوړم نو بیا چې کوم دی بیا به ما ته راغونډ شئ داسې په میدان کې او انشاءالله دا مې سره وعده ده که خدای ته منظوره وه نو بیا به زه له تش جیب نه راځم انشاءالله ډک جیبونو سره به راځم انشاءالله خو د الله چې ستاسو جرګې ستاسو رابطې ستاسو همت ستاسو کوششونه د 8 تاریخ پورې او په 8 تاریخ د پوره قوت سره پوره زور سره پوره جوش سره پوره ولولې سره داسې به راوځي انشاءالله چې څنګه نن دا سور سیلاب په دې میدان راوتلی